نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته رالیږلیم دی او په دې میاشت کې الله پاک د دې دنیا نه رخصت کړم دی. الله رب العزت د خپل پیغمبر ته فرمایي چې ای زما حبیب تا باندې به مرګ راځي او چې تا باندې مرګ راولم نو دا نور څومره خلک چې دوی به مري او چې ته مړ شې نو ولې دا نور خلک به جمدي پاتې شي؟ هیڅ څوک به جمدي نه پاتې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله ډېر نیازمینو او الله ته ډېر زیات ګرانو، نو چې کله خپل پیغمبر په دې دنیا کې جمدي نه پاتې کېږي نو داسې څوک به چې هغه په دې دنیا کې جمدي پاتې شي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي لكل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. الله وی د هر یو انسان د پاره ما د مرګ وخت مقرر کړی دی چې کله پوره شي نه مخکې کېږي او نه وروستو کېږي. نو زما او ستا هم د مرګ وخت مقرر دی، الله ته علم دی چې کله به راځي. لیکن د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره عمر دی نو د هغه د امتیانو به همدغه عمر وي. د 63 کالو عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه تللی دی، امتیان به هم ځي. او که د کمو خلکو عمرونه او یو کالو ته اتیو کالو ته ورسي نو دا به ورسي خو به داسې ډېر لږ وي، باقي عام چې څومره تعداد دی نو هغه په دغه حالت باندې مري. د دواړو جهانو سردار چې کله دنیا ته راغی نو الله پاک یو رڼا پیدا کړه، یو خوشحالي الله پاک پیدا کړه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ یو تیاره راغله. دا ډېر ملګري به داسې چې به حج او عمرې له تلي او بیا به مدینې منورې ته تلي، لیکن چې کله مدینې منورې ته ور داخل شي نو د ګاډي نه چې وګورې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې هغه منارې د لرې نه ښکاري، چې ورته وګورې هغه منارې ښکاري نو دا زړه په دې ټوپونه شي چې یاره زه به کله ښکلي پیغمبر د روضې مبارکې ته ورځم او زه به ورته سلام ته ودرېږم. په مکه معظمه کې چې یو انسان اوسېږي نو هغه ته هلته خامخا لږ خفګان وي، او چې کله مدینې منورې ته یو انسان لاړ شي نو سکون وي پکې، خوشحالي وي پکې، خاموشي وي پکې، یو نورانیت چې د مدینې منورې پس کومو لارو کې ګرځي یو نورانیت دی پکې، چې د مدینې منورې جومات ته ورننوځي یو نورانیت دی پکې، زړه به دې داسې خوشحالي چې د هغې بس انتها نه وي. دا ټول د ښکلي پیغمبر برکت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چې کومه میاشت تېره شوې ده د دې میاشتې نه مخکې میاشت، نو د دې میاشتې په دې اخیرنو 10 ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بیمار شوی دی، او بیا دا اوسنۍ چې کومه میاشت ده نو په دې میاشت کې حضور پاک بیا وفات شوی دی. د دواړو جهانو سردار د شپې ملاسو الله رب العزت ورته حکم وکړ چې سبا ورشه د بقیع مقبرې والا له داوی دپاره زمانه بخښنه وغواړه چې څونه مسلمانان دي پکې داوی دپاره مانه بخښنه وغواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بقیع مقبرې ته لاړ او هغه ځای کې د بقیع د مقبرې دپاره چې څونه خلک پکې دي مسلمانان داوی دپاره الله نه بخښنه وغوښته. او چې کله حضور پاک د بقیع د مقبرې نه راغی نو دغه دوران کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سر مبارک باندې درد او حضور پاک چې څومره بیبیان وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر بیبي سره یو ورځ تېروله. نو په دغه وخت کې چې کوم نمبر و حضرت میمونې رضی الله عنها سره و، حضور پاک هغوی کره لاړ. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی د حضور پاک په دا عادت و چې زما دروازې سره به تېرېده، هر څوک راته چې به زما دروازې سره تېرېده نو داسې یو خبره به یې وکړه چې ما به د هغې نه پیدا غشته. نن موږ څه کوو؟ پکار دی چې د جمعې دروازې دا څومره خبرې ته واورې او کور ته لاړ شي، خپلې زنانه کښېنئ، خپل ماشومان کښېنئ، هغوی ته دا بیان مکمل وکړي چې دغسې دا خبرې ما په جومات کې اورېدلې او زه تا ته وایم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات میاشته ده، پیدایش میاشته، لیکن کم کسان به داسې چې هغوی به په خپل پیغمبر باندې درود ویلي په دې میاشت کې. داسې خلک هم شته په دې ځمکه باندې چې په دې میاشت کې هغوی د درود نه بغیر نور وظیفه نه ده کړې، په خپل پیغمبر یې درود ویلی دی. او دا عشق او محبت دی چې ستا په زړه کې څومره د یو انسان مینه نو هغومره به ته هغه انسان هغومره یادې او د هغه ذکر به کوې. او که ستا په زړه کې د یو انسان محبت نی نو هغه خو څوک نه یادوي. نو د کوم انسان په زړه کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه وي نو هغه به په هغه باندې ډېر درود وایي، او چې په کوم انسان په زړه کې د حضور پاک محبت نی نو هغه په درود باندې بیا څه کوي؟ ځکه هر یو شی عشق غواړي او عشق مونږ کې نشته. نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې حضور پاک په داسې د پیدې خبره وکړه، خبره به وکړه ما به د هغې نه پیدا واغېسته
خو نور کله چې نبی رسول الله ته ما ته به ودرېد او دغه ځل د 2-3 ځله لاړ راغی په ما باندې ځان نه غرضه کړ وې د ډېر خفګان د وجې نه زما په سر باندې درد شو او زما چې کومه وینځه ونه هغې ته مې ووې چې دروازې سره ما لکټ واچوه او په هغې کې بالغ کېده زه سم لاستم او خپل سر مې وتړه چې حضور پاک ما وویني چې زه پې 2-3 ځله تلم او د دې دواړو یو بل سره ډېر بې انتها محبت و دونه ورسره مینه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت عائشہ رضی الله عنها ته همیره وي همیره وي سوربونه ته ډېر محبت د وجې نه به ورته همیره وي چې کله دا سم لاسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی ورته عائشہ ولي وې د الله پیغمبر زما په سر باندې درد دی د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل یو قسم ټوکې ورسره وکړه وی عائشہ ولې خفګان کې کمله شي نو زبا کپن دپن بر باندې وکم خبر بر لو کنم جنازه بر باندې وکم ستاره بر بعد الله نه د بخنه سوال وکم حضرت عائشہ رضی الله عنها خو د نبی رسول الله سره ډیر محبت و هغه ورته فرمایل د یو ناز نه وی او د الله پیغمبره زما به جنازه مو کې زما لپاره به د بخنه سوال مو کې او په هغه ورځ باندې برزه رشم او ته نور بیبيانو سره مشغول شي هغه سره به آرام کې خو پیغمبر ورته فرمایل چې عائشہ ستاره سر درد بخشي لیکن زمانه سر درد بخني شي حضور پاک میمونی بی کرا دی او د هغه ځای نه بیا حضور پاک دلته راوسته یو صادر په د پاسه اچولیو او د بیبیانو نه تاسو کو وی تاسو مال اجازت راکې که تاسو خوښی نو زه ګرځېدې نشم کمزورم نو زه به د خپل وخت دینو د حضرت عائشہ رضی الله عنها کړه تیر کم وجدا و چې د دې دا کوټه چې کم دنو دا جمعات ته نږدې و وی زه بدل خپل وخت تیر کم جمعات ته نږدې و بیبیانو ولا ټول اجازت ورکې بس دلته یا د دواړو جهانو سردار بر خپل وس مطابق جمعات ته او منځ به کو او په دې بیماری دوران کې حضرت فاطمه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله نو د پلار دی تکلیف ته چې وکړل نو غډیره زیاته خپو جړلې او د حضور پاک خپل بیبیانې سکه او د حضور پاک خپل مرګري سکه او لوري سکه د عام خلکو حضور پاک سره محبت ډیر دی نو د بیبیانو او د لور بسونه محبتي نو حضرت فاطمه رضی الله عنها سره په وخت کې صحابه وکړي غي جړل نو بیا په خندا شو حضرت عائشہ رضی الله عنها ته تاسو کو ای بابا جان درته په وخت کې سوې وې د خپل پلار چې کوم راز دی دا هغه په جون باندې نخ کار کوم او چې کله حضور پاک وفات شو نو بیا ته حضرت عائشہ رضی الله عنها تاسو کو ورته دار ته وې اے فاطمه زه خوستا مورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماری په حالت کې تا تسویل په وخت کې وی حضور پاک راته وې چې اے فاطمه په دې بیماری کې به وفات کېږم وی په هغه باندې ما وجړل او بیا راته فرمایل چې زما په خاندان کې د ټولو نړمبي بستا ما سره ملاقات کیږي او تقریبا شپږ میاشتې پس ورپسې حضرت فاطمه رضی الله عنها وفات شو نو په دې خوشاله کې ما وخاندل چې شکر دی زما په خاندان کې بلاول زه هغه قسم چې زما به خپل خوږ بابا جان سره ملاقات وشي نو حضور پاک په جمعه ته تراته یو ځل حضور پاک لا حضرت عباس رضی الله عنه راغی وی دا الله پیغمبر صحابه په جمعه کې ناشتي جاړي زه په جمعه کې ټولګي ناشتي او فرمایي چې موږ ته رسول پیغمبر غ نوراني مخکاري سو ورځې شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی لیدي حضور پاک او فرمایل چې وبراواله په ما باندې وبور واچوي تقریبا و مشکونو کې وبر واغشته هغه په نبی رسول الله والسلام د پاسه ور واچول د حضور پاک ډیره زیاته تبوا به انتها تنګو چې کله هغه په ور واچول هغه سره لګي گزاره شو نو جمعه تراغي او چې جمعه ته څنګه راغی نو په منبر باندې کې ناس صحابه کرام میزان ترا غونډل نو حضور پاک او فرمایل وی الله رب العزت خپل یو بندله اختیار ورکو چې ته دا دنیا اخلي او یا اخرت اخلي وی هغه بنده دا دنیا غوړه نکړه او اخرت یې غوړه کړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه خبره وری د په جړا شو او په خپل ځل کې وی چې دا الله دا بنده خدا نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او دا دنیا خو نکړه اخرت یې خو کړ حضور پاک د دنیا نه روان دی او بیا حضور پاک او فرمایل وی اے مهاجرینو انصار ما سره ډیر زیات مدد کړې دي مال زیرا کړې دي په ما باندې ډیر زیات احسانات دي ګوره د انصار ډیر خیال ساتي وی تاسو زیات یې انصار کم دي د دوی ډیر زیات خیال ساتي او بیا او فرمایل چې جزیره عربونه چې څونه کافران دي مشرکان دي داته او باسه دا دلته م پرېګ دي
او بیا یې وفرمایل وی ما سره چې چا په دنیا کې احسان کړی دی وی د هغې بدل ول ما په دنیا کې ورکړی دی سیوا د ابوبکر نه چې د ابوبکر صدیق احسانات په ما باندې شته د هغې بدل ما نه دی ورکړی او د هغې بدل به الله رب العزت دله په ورځ د قیامت باندې ورکوي او بیا یې وفرمایل وی جومات ته چې څونه خلکو دروازې ایستې نو دا دروازې بندې کړې سیوا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې نه علاوه ټولې دروازې بندې کړې اوس هم چې ته په باب السلام باندې راځې نو دا هغه لخه چې کوم دی د باب السلام د طرف نه دی خوا چې وګورې نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه دروازه په هغې باندې ابوبکر صدیق نوم لیکلی دی کولو پرته په دغه ځای کې د کور نو دا وې مه بندوي دا به کوله وي نو ټولې بندې کړې د هغې نه پس حضور پاک راغی خپل کور مبارک ته حضور پاک بیا جمعات ته نشو تللی اخیري مونځ چې نبي علیه صلات وسلام کړی دی نو دی ماښام مونځ کړی دی په حضور پاک باندې په دې اخیرنۍ ورځ باندې تکلیف ډېر زیات و د دواړو جهانو سردار بیا جمعات ته روان شو یو منزله پکې لاړ حضرت عباس رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه دا غوی په اوګو باندې خپل لاسونه مبارک واچول او جمعات ته روان شو او په داسې حالت باندې حضور پاک جمعات ته ځي چې حضور پاک خپل قدم مبارک نشي ښودی چې خپل خیخ په مبارکه به یې ولګوله نو ګوسه به شاته پاتې شو یو صحابي و هغه به په مبارکه راوچته کړه رامخ کې به یې کړوله د خپلې کوټې مبارک نه د کور مبارک نه چې راوته نو د حضور پاک په دې ګوتې مبارکې سره پرې مټۍ ګوته مبارکه باندې په دې لاره کې یو کرښه جوړه شوې وه په داسې حالت باندې حضور پاک جومات ته راغلی دی او نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان په کورونو کې ناست دي او جومات ته نه راځي ځکه یو انسان بیمار یو جومات ته نه راځي نو الله پې نه نیسي د حضور پاک دومره تکلیف و چې الله پې نه نیوه لیکن د هغې باوجود هم جومات ته راځي او موږ څه کوو موږ په کورونو کې ناست وو د الله رب العزت د طرفه اواز وشي حي علی الصلاة و حي علی الفلاح د خلاصي ځای ته راشئ د مانځه ځای ته راشئ څوک پروا هم نه ساتي د چا زړه کې دا راځي نه چې دا اواز کېږي دا د چا طرف اواز دی دا د اسمانونو د مالک د غرش او د کرسۍ د رب د انس او جن د رب د ټولو مخلوقاتو د رب د ډیر زور او د غلبې د خاوند د طرف نه دا اواز کېږي چې منزل راشئ دا الله حکم به یو بادشاه به یو نوکر ته وي دا کار وکړه هغه به ونه کړي یو مشر به خپل یو لاندې ماتحت ته وي دا کار وکړه هغه به ونه کړي د رب العالمین هغه حکم زموږ ستا په زړه باندې اثر هم نه کوي د الله حکم مو ته تعالی سخکاري نه په خپل کور کې ناست دي بچي دې هم ناست دي هغوی هم دا اواز اوري پروا هم نه ساتي چې دا بچي هم ځان سره بوځم او په خپل هم جومات ته لاړ شم عزتمندو مرګ حق ته خلاصېدی نشته نه تاسو خلاصېدی شئ او نه زه خلاصېدی شم هر یو ملګري په خپل ژوند باندې نظر ور واچوي چې مثال په تور باندې د آخر زمانې د پیغمبر عمر 3 کاله دی او د هغه د ملګرو عمر هم دومره دی 3 حساب کا څومره عمر مونږ تیر کو دا ناس چې څومره کسان یې نو چې 10 کاله 3 کې پاتې لري څوک د 50 لري څوک د 50 کاله لري د چا 15 کاله پاتې لري چا 2 کاله پاتې لري چا 3 کاله پاتې لري او عمرې مرګ را باندې را روان دي پروا مونږ نه ساتي عزتمندو الله ته رجوع وساته په خپل زړه کې د خپل پیغمبر محبت پیدا کړي په خپل زړه کې د الله رب العزت محبت پیدا کړه نو دا دنیا به خشته شي او آخرت به خشته شي ته وې زه بیمار یم نو الله دې نه نیسه کستا نوکری وي نوکرۍ له په باران کې مزي کستا د بخور واری او بخور وارله د شپې مزي په جمعې کې مزي په یخو بو کې مزي هغه بخور د شپې په 1 بجو په 2 بجې باندې څوک کوي ته غیا راوړي نو مضبوط پنځان سره راوالي د ګرځېدونې غټ پنځان سره راوالي جوړ کړه د میخه می ساتل نور سارومي ساتل غیا ولا راوړم نو غیا راوړي شي خشاک راوړي شي موږ نشي کولی مانځه ته بیا اسلام لامه ته د الله نه او یریږي او د الله غضبونه ګور را روان دي سیلاب راغی زلزلې داری بار راځي خلک نه یریږي ګور تاسو نه مخکې یو زلزلہ څو کاله مخکې تیر شوی دغه پراباد طرفونو ته ټول خلک یې ودګیر کړل آبادې پر پریوته تاسو مخې ته یو نه پرته ګور د الله نه وجریږي الله ته وجاړي الله سره جوړ پیدا کړي د الله نه لړکیږي ما قسم دې په دې دنیا باندې خوشاله آخرت باندې مخشتي الله ته خدای یو ګناه ستا پته لګي د یو نیکی دی ورته پته لګي الله سره بسکه چې کم پرایز دی یا کم حق دی د الله چې کم حق دی یا د بنده کم حق دی دا ته ګور خدای نه معاف کوي تا باندې مونږ فرض او ته مونږ نه کینې بس تا ماته الله معاف کی نه دا چې څونه مونږونه لري کړي علما فرمایي دي کوم لا شک دی چې څونه مونږونه دی انسان نه قضا شي او دی راوګرځي او الله تعالی زړه توبه وباسي چې الله مانری کړي زه پېښې نه ما معاف کا امید شته چې الله ورته دا ګناه معاف کی خو چې دې اون کړل کنه نو معافي نشته زمون په جمعات کې څلور 15 کې سوالاري ونی لوی محله چې ټول راځي نو شپږ وګ سپي پکې د جمعې په شپه باندې ختم کو ټول تختی
ته وې دلته چاډه ځو کې سړی د یو بل نه مخ کیږي چې در نظر را باندې نه لګي. اے دا الله بندا چې کوم ځای کې د الله ذکر کیږي نو دا زمکه په لاندې زمکو باندې پهر کوي وی زه هغه زمکه چې په ما د الله نوم اغشت کیږي. اے دا الله بندا چې کوم ځای کې د الله ذکر کیږي نو په دې باندې د الله یو خاص رحمت دی ته سکینه وای ابي را وریږي نو ته د الله د رحمت تختی د الله ذکر کیږي پتا د خدای رحمت را وریږي او د خدای د رحمت نه منډه به غیرته پکم زمکه چې د الله ذکر کیږي اسمان والو ته د زمکه داسې پړقیږي لکه مونږ ته چې څنګه ستوري پړقیږي د داسې ټولګي نه ته منډه وخه چې ته کور د لاړ شنو کور بسو کې همدغه هلکان زه چې وځم په دغه لارو کوڅو کې بیا ناستې موبایل ورته ګپې لګوي وس مې نشته قسم په خدای چې مې زور راغی چې چامکین مې د خلکو ته نیولو دا ډبار ترې لوباسه خو نشته وس مې نشته موبایل پر سړي دغه لاره کې ناست بړوا جومات ته نه راځي بې غیرته ته ځان ته د رسول الله امتي وې الله ما وبخه نو الله خو یې زری بخم کنه منزل راشه چې وبخم مونږ نه کې والله ما وبخه د ذکر نو تخت د الله د رحمت او تخت الله ما وبخه او که خیرات وشي نو ټول د سیل مې ولا بیازو بچی دا واړه بچیم ځان سره کوی راځي خیرات لږ د مړي درې مچ حرام ده نو هغه بیا موږ ټول ورځ نه شو 2 غنټه 3 غنټه هغه ته انتظار کوو د مړي بځای کې هغه مردار وخت چخره مردار راي د خر وخت د سپي وخت ستاري خېټه ته لاړ شي او ستاره خېټه پیدا کړي د خدای نو لګاس د اسکار د مردان ریواجونه پرې دا مکه خبره مې دی پورې کوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې حالت باندې جمعه ترازی حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمایي وی په حضور پاک باندې تکلیف وو ناغه څه فرمایي اے زما د فلار مصیبت او زما د فلار تکلیفه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بچي وی د دینه پس په دنن وزنه پس په فلار باندې بیا تکلیف ني حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي حضور پاک زما په غیږ کې پروت دی او زما د سینې ته ډډه والده وی دې کې زما ورو عبدالرحمن رضی الله عنه وی غراغه غسر مسواکو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مسواک ته نه وکتل وی زه پېښم چې حضور پاک دې مسواک تزل کېږي ما ورته چې الله پیغمبر دا مسواک دل راواخلم وی د دوه جهان سردار او فرمایل چې راوخلته په اشاره سره هغه مسواک مې راواغشته په خپل خله کې مې لګ اوچو پوچې پوس شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر مبارک باندې غومګو او بیا هغه مسواک مې راواغشته ما په خپل خله کې خو هغه په پهر کوي زه هغه خزم چې د ټولو اخیری لاړې د حضور پاک زما خله کې پاتې شي او زما وجود ته تللی دا پکې مرسي حضور پاک وفات کیږي نو په دغه ورځ د حضور پاک طبيعت لکھو د سار په مانځ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وردا اخوا کړو دی خورای صحابه سار په مانځ باندې ولاړو صحابه شو قتل د خپل پیغمبر دا مخ مبارک پړکیږي او دا غاخونه چمک وای د ټولو صحابه په ځل کې دا یو شوق راغی چې زور منډه کوم حضور پاک لا د دوالو جهان سردار مسکی شو زر اخوا شو پر دې راخته کړه وی د خلکو منځونه به خراب شو اخوا شو ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دا غدو کورو یو د جمعه سره نږدې یو د مدینه منورې د عبادت لګ بهارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی د الله پیغمبره که تاسو خوخي نو سورہ ذکی کې غبلی بیبی لنین تل چلته لاړ شم حضور پاک ورته لاړ شه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ال تلاړ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما دي سینې ته ډډه والده دي کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ورسره یو فرشتہ د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په حضور پاک باندې سلام واچو او ورته فرمایل وی دا الله پیغمبر یو فرشتہ ما سره راغلی چې ردینه مخ یې غدي دنیا ته نه راغلی هغه اجازت واړي د دوالو جهان سردار ورته فرمایل وی اجازت ته ورته هغه فرشتي په حضور پاک باندې سلام واچو د سلام نفس ورته فرمایل وی الله رب العزت تعالی اختیار درکې که په دې دنیا کې پاتې کېدل غواړي او مو که الله لذي اوم استغفر د دوالو جهان سردار حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې د الله پیغمبره کدل ته پاتې کېدل غواړي نو اوم استغفر لیکن الله رب العزت ستا ملاقات ته په شوق رسلا څنګه خوخره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله زما ملاقات ته په شوق رسیدل تاسو کوم الله له نظم الله زما ملاقات ته په شوق ناس زو په دنیا کې اوسېګم دې ته عشق وای الله ول اجازه ورکړي چې موږ تاسو کو چې اخرت لازم موږ وای چې نه دنیا یو 2000 کال عمر راکنه پکو داسه حضور پاک سوي چې الله لازم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشته ته اشاره وکړه یو خپل کار چالو کا او دغه دوران کې حضور پاک ته یو پیاله د اوبو پرته واغی کې به حضور پاک د خپل لاس مبارک تکاو او پر خپل مخ مبارک باندې به راخو وې د ځن کدن ډیر ذات تکلیف ته د مر ډیر ذات تکلیف ته
نو حضور پاک وفات شو او چې کله حضور پاک وفات شي یو هیبت راغی په دې خلکو باندې د مدینه منورې په دې لارو کوڅو کې چغې سورې د ماشومان او لویو زنانو چغې سورې جوړ کړې حضرت علی رضی الله عنه چې څنګه جمعه ته ووت نو بس هغه بېهوشه به چپ شو ګونګا شو خبرې نشوي کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ودرېده وی خلک وایي چې حضور پاک وفات شوی دی اخو د الله دیدار لته لري څنګه چې موسی علیه السلام کوه تور ته د الله ملاقات لته له دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله ملاقات لته لري او هغه راځي او چې کم کس وایي چې حضور پاک وفات شوی دی زما په دې تور به د خپل سر وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تلو د مدینه منورې نه بهر هغه پس یو استاد لار چې حضور پاک وفات شوی دی هغه په اس باندې راغی او چې څنګه راغی اجازه ته وغوښته د دوار جهانو سردار چې سونه بیبيان ناس دی هغه مخونه وګرځول مخ باندې صادر را واچو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د وجود مبارک نه صادر اوچت ک او ورخته شو په خپل ک ورته وې زما حبیبه وجود څومره خپل او په مرګ باندې څومره خپل خپل اخر کې تر پاسه چې بهر تر ودنو یو جړه شروع ده عمر صاحب سره تور په لاسو کې ده صحابه جاړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه یو تقریر شروع کو وی چې کوم خلک د الله عبادت کوي نو الله جمع دی هغه مړ نه غشتا او چې کوم خلک د نبی صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو حضور پاک د دنیا نه تللی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا وسلم کې راغله لګه گزاره وکړه صحابه ټول یو شان جاړي به حضور پاک لا اوس بدل کفن څنګه ورکو غسل به ورکو ولا قبر به کوم ځای کنو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل چې مار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ریدلی چې په کوم ځای کې حضور پیغمبر وفات شنو په هغه ځای کې باغله قبر کنو نو د حضور پاک چې کوم ځای کې وفات شو هغه ځای نه کټ مبارک اخوا کو او دو صحابه یو چې هغه بل حدیث او بل دا بل قبر استو شاق ولا نو هغه چې کوم کس پکې مخکې راغی بخپل کار شروع کی نو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه راغی مخکې هغه بدل حد قبر استو ناغه ولې د لحد قبر وست او بیا حضور پاک له چې کله غسل ورکاو نو صحابه وی چې کپڑے به بار کو یو आवाज ورته شو غوري پام کوي چې حضور پاک نه غوري کپڑے لرنه کوي نو حضور پاک له خپل کپړو مبارک کې غسل ورکاو او بیا ورته کفن ورواچو او د قبر په غاړه باندې د حضور پاک کټ مبارک کې خو او حضور پاک فرمایلی چې کله زه وفات شم نو لکسات له بتا ټول باروزه نو جبريل عليه السلام براشي میکائیل عليه السلام اسرافیل عليه السلام او د مرګ فرشته دا براشي او نور فرشتي براشي هغه په ما باندې جنازه کوي خو په نبی عليه السلام باندې زمو صاحب په شان جنازه نه رشوي ټول فرشتي راغي په حضور پاک باندې درود وي او بیا د مدینه منورې چې څومره صحابه وسړي هغه ټول رال نبی عليه السلام خو د کټ مبارک ته ودرېدل او په ټولګو کې براتلو په حضور پاک باندې به درود او سلام وی تلبا دا اغه نه پس خزر راغلي چې سونه مدینه منورې خزر وی براتلو په حضور پاک باندې به درود او سلام وی دا اغه نه پس ماشومان راغلل او دا اغه نه پس کوم غلامان او وی راغلل په حضور پاک باندې په دغه طریقه باندې جنازه کړي دا بیا خخ کړي په دغه کوټه مبارک کې د خبره مقصد مداري چې دا میاش د حضور پاک د وفات هم دا او د حضور پاک د پیدایش هم دا نو نیمه میاش تقریبا 13 شیا سره پاسه اوس دا باقی لس یا 12 ورځې پاتې دي نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو په ځل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبتي نو تاسو به د نن ورځې قصد وکړئ چې ان شاء الله دا باقی ورځې به موږ پر خپل پیغمبر باندې درود وایو الله ته پته لګي کنه چې سای شخص تو کنيشتا ډیر خلک وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي لازم لمي کیږي دلته موز نه کې ولته لړکیږي دلته درود نه ویل تر لړکیږي دا څنګه سای شخص ته الته مزه دلته کینا خو پزله کې د خپل پیغمبر عشق پیدا کا اویس قرنی رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات نه کړي لیکن کله چې خبر شو چې د حضور پاک په هوت کې غاغونه مبارک وتري نو یو غاخي رضان نو وس وی اسنه چې زما د غاخي د حضور پاک نه بل غاخي وس ټول غاخونه د ځان نه وستل وی زما په خله کې بغاخ وی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خله مبارک کې بغاخ نه وی عشق دی ته وای نو عشق دی ته وای چې تاسو د نن ورځې نه په خپل پیغمبر باندې درود شروع کړئ خپل ماشومان باندې شروع کړئ په خپل زنانو باندې شروع کړئ او دویمه خبره مې دا کوله چې اکثریت خلک نن سبا د لاندې کول او دا پرز منځو کې ګور سنت نه کوي منډي وای چې کور ته لاړ شنو ور کورم سنت نه کوي نو ربانیو کې چې پر خپل بچو باندې دا عادتونه ولا لکسام کې چې دوی سنت کوي کوشش کوي چې دلته سنت کوي کور ته مزه او که څوک کور ته ځینو الته کوي چې کور ته لاړ شنو بیل ته نه کوي الله رب العزت په دې ټول خبرو موږ له عمل کولو توفیق راکړي اللهم امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله زمون ګناهونه معاف کا الله زمون په حال باندې رحم وکا الله موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي الله د جمعې ورځ د تدا بندگان بخینه خدای موږ د خپل کور نه بنوا مليګا الله موږ د خپل کور نه سپیره مليګا الله زمون په ګناهونو د غف قلم راکاګا الله زمون په ځل کې
د شیطان محبت دی، د ګناهونو اثرات دی الله زموږ د زړه نه د ګناهونو اثرات ختم کا، زموږ په زړه کې الله خپل محبت پیدا کا، زموږ په زړه کې الله د خپل پیغمبر محبت پیدا کا، الله زموږ له د خپل عبادت کولو توفیق راکړي، الله د ګناهونو نه مساته، د هغه کارونو نه مساته خدای چې په کوم کارونو باندې ته خفه کېږي، الله موږ کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي، بچو کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي، الله موږ د هر قسم غمونو او مصیبتونو دشمنونو طرفګانونو ساتي، دا څومره مرګري چې راځي الله دا ټول خوشاله کړي، په یو قدم دې ټول مرګرو لډیر اجرونه ورکړي، کوم مرګري چې د خدمت کې خدای ته لډیر خوشاله ورکړي، د مصیبتونو پریشانو او بیمارونو خدای او ساتي، چا چې دعاګانې ویل الله دا ټول مرګرو حاجتونه پوره کړي، کله چې اولاد نه خدای ته ول نارینه اولاد ورکړي، چا چې په کاروبار کې رکاوټونه نه خدای دا ورته ختم کړي، الله کې څوک روحاني بیمارانی جسمانی بیمارانی الله تعالی شفا ورکړي. زموږ یو کشه د مایون بغیر ترین کړو هغه څه کاروبار شروع کړی، دعا وته چې خدای پاکي کامیاب کړي، الله پاکي ول خیر او برکت پیدا کړي، او چې سونه رکاوټونه ورته راځي الله ختم کړي، الله اخر خاتمه په ایمان کې اخر وخت په خلیدا کلمه روانه کې چې لا اله الا الله. نجیب الله خان بیمار دی، دعا ورته چې الله ول شفا ورکړي، ځکه زموږ د جمع مرګره دی په دې حالت کې راځي، الله دې ول روح صحت ورکړي. ربنا د قادر اور اپریشن کړی الله تعالی شفا ورکړي، چا چې اپریشن کړی الله تعالی روح صحت ورکړي، زموږ د محلي نه حال لري دا غزوی دی بیمار دی الله تعالی شفا ورکړي، دا بیماری ورته روح صحت بدل کړي.